چې د کوم ملګري په زړه باندې څه ارمان وي او څه شرعي حاجت وي انشاءالله العزیز په نننۍ ویډیو کې ته داسې وظیفه ښیم انشاءالله د الله فضل سره چې تاسو به دغه ارمان دغه خواهش خو په شرط د دې شرعي حاجت د ګناه حاجت نه وي الله به پوره کوي انشاءالله په 3 ورځو کې 3 ورځې صرف دا عمل وکړئ کله چې موږ تاسو د ماښام لمونځ وکړو که په کور کې او که په جومات کې د هغې نه وروسته به تاسو 103 پیرې څو پیرې 103 پیرې به دا الفاظ ووایي ورکوډ الفاظ دی دا هر یو نوجوان ویلی شي په کور کې خویندې میندې هم ویلی شي نوجوانان بوډاګان باباګان خویندې میندې ټول پکې راغلي ټولې ویلی شي ښه هېرېږه آسان لفظ دی والله المستعان څنګه جي والله المستعان دا چې کله موږ تاسو ووایو او 3 ورځې دا عمل وکړو انشاءالله العزیز او الله نه دعا وغواړو دعا طریقه دا ده په اوله کې به درود شریف ووایې 3 پیرې بیا به فاتحه 3 پیرې ووایې او بیا به د هغې نه وروسته 3 پیرې درود شریف ووایې نو دا درود شریف په اخره کې 3 پیرې دې نه مخکې به تاسو د فاتحه هم کله ختمه کړه هغې نه وروسته خپل حاجت ووایې د هغې نه وروسته بیا 3 پیرې درود شریف ووایې انشاءالله ضرور به تاسو الله حاجت پوره کوي انشاءالله العزیز د الله فضل سره ښه جي